ښځه وفات شو خاوند لا تر اوسه پورې دې ته خپل مهر نه ورکړی، نو آیا په دې وفات سره دې خاوند ته دا مهر ماف کیږي؟ او که نه ماف کیږي نو دا به اوس دا مهر چاته ورکوي؟ د دې د ورکولو څه طریقه ده؟ ګوره جي د دې جواب دا دی چې ښځه وفات شوله او خاوند تر اوسه مهر دې ته نه ورکړی، نو یو خو هغه خبره ده که دې ښځې دې خاوند ته دا مهر په خپله خوشحالۍ باندې ماف کړی چې زه درنه نه اخلم، بیا خو خبره ختمه ده. یې ماف کړی نه و خو دې خاوند ښځې لا د دې مهر په بدل کې بل څه ورکړي او دا ښځه ورسره په هغې راضي شوې وه چې بس دغه څیز راکه او زه تا ته ما خپل مهر څه دی بخلی دی ماف کړی مې دی هغه درنه نه غواړم، نو بیا هم خبره ختمه شوې، خاوند په دې ګناهګار نه دی. خو که ښځې په ژوند باندې مطالبه کوله چې ما ته زما مهر راکه زما مهر راکه او خاوند ټال مټول کړی او تر اوسه دې ته مهر نه دی ورکړی تر دې چې هغه وفات شو، نو دا یاد ساته چې خاوند په دې باندې سخت ګناهګار دی او د ښځې په وفات کېدو سره دته دا مهر هیڅکله معاف نه دی. اوس به دا څه کوي چې ښځه وفات شو نو دا به دې مهر سره څه کوي؟ دا به چاله ورکوي. نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې دا مهر چې اوس کم دی د ښځې په ده باندې، نو دا خو اوس دا ښځې له نشي ورکولی، دا به ځي د ښځې میراث ته، د ښځې نه چې ذاتي کم مال پاتې دی، ښه ذاتي چې د دې ښځې وو هغه که د دې د سونه چاندي ده، هغه که دې سره نغدي دي او هغه که د دې جیداد دی ګاډی دی هر څه چې دي د دې نه چې څه پاتې دي چې دی ذاتي مالک او د خاوند مال نه، نو دا د مهر پیسې دي او که چاندي ده او که سونه ده دا به هم ځي د هغه میراث مال ته به ځي. دا ځان سره یاد ساته. نو څنګه چې د هغه میراث په مال کې د خاوند خپلۍ څه ده، د ښځه وفات شو د خاوند پکې خپلۍ څه ده، د بچو پکې خپلۍ څه ده، د ښځې د مور او پلار پکې خپلۍ څه ده، نو دغه شان به دا مهر هم هغه اجتماعي د میراث مال ته ځي. صحیح شوله که نه؟ نو د هغې نه پس په دغه مهر کې د خاوند خپله حصه هم کیدی شي او که په ژوند د ښځې غوښتو د دې کې ټال مټول کړی او نه دی ورکړی نو په هغې باندې دې توبه او استغفار وکړي. اوس بله مسله داسې وکړه چې خاوند وفات شو او تر اوسه د ښځې لا مهر نه ورکړی او خاوند وفات شو، نو د خاوند د میراث چې تقسیمیږي نو دا ځان سره یاد ساته د ښځې دا مهر به تې اول ورکوي. دا داسې دی لکه په دې خاوند چې پردی قرض پورې دی، څنګه چې د د مال د یوې حصې نه بعد د کفن دفن وکړلی شي، د بلې حصې نه به د قرضونه ادا کړلی شي. صحیح شوله که نه؟ دغه شان که د وصیت کړی د 3 حصې پورې په هغې باندې به عمل وکړلی شي، نو دغه شان دا د ښځې یو قسم قرض دی او حق دی په دې خاوند باندې، که ما پیکي او د زړه نه ورته وبخي هغه بیا خبره ده. خو چې کله د دې خاوند مال تقسیمیږي د میراث مطابق نو د دې ښځې دا مهر چې دی دا د دې حق دی، دا به د سر نه ورکول شي دې ته لکه چې دا پردی قرض دی او د دې نه ادا شو. دا څو ضروري مسلې دي او د معاشرې سره تعلق ساتي که د هغوی سره هم شریکې کوي دا به د اجر خبرې. وصلی الله علی النبي.